نن مالداران ډیر دي، تاجران ډیر دي، خو مال کې برکت نشته دی، نه ته ملک ته پیدا شته دی او نه ته قوم ته شته دی. حدیث مبارک کې راځي چې کومه بیه کې قسم وخوړلی شي د هغې بیې نه برکت اوچت شي، چې کومه بیه کې عیب خریدار او گاک ته ونه ښودل شي نو د هغې بیې نه برکت اوچت شو. نه عیب خودشته دی او نه قسم پرې خودشته دی. ټیک ده چې معاملې به ډېرې روانې خو پیسه کې برکت نشته دی، نو د هغې نتیجه دا ده چې نه د هغې مالدارانو د مال نه ملک ته پیدا شته او نه ترې نه غریب ته پیدا شته. او تاسو به د آفات سماوي اینئ چې د دې غټو غټو تاجرانو په دې مالونو باندې څومره آسماني آفات راځي او دا هلاکي. حدیث مبارک کې راځي د کم مال سره چې د زکات مال پیوسي دا مال به هلاکي. چې کم مال باندې آفت سماوي راغې ته پوه شوه چې د دې نه زکات نه دی ادا شوی، دې کې د زکات مال پروت و نو ځکه د باندې آفت سماوي راغی. نو کو زکات په صحیح طریقه باندې ادا کول شروع شي نو د سرمایه‌دارو سرمایي به محفوظ شي، د غریبانانو غربت په ختم شي، ملک پم ترقی وکړي چې په صحیح طریقه باندې د زکات ادا کول شروع شول. او دا به هله کیږي چې کله د پیغمبر اتباعي او اسلامي قانون او د قرآن قانون په ملک نافذ وي. عشر به په صحیح معنو کې ادا کول خلق وپیژني چې دا فصل دی او په دې کې به عشر ورکوم. نو چې عشر یې ورکه بارانونه به په ټیم شي، قحط سالی به ختم شي، ملک به بحران او لوږ او تنده به ختم شي چې کله عشر د مالونو نه ادا کول شروع شول. دې کې ډېرې فایدې دي.